ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك أو كما قال. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وبارك وسلم. معزز علماء کرام او د دې علاقې غیرتمندو مسلمانانو، ستاسو دی جامع مسجد کې په تراویح کې د الله کتاب اختتام ته ورسېد. مریدو حفاظ کرامو قرآن کریم وورولو. الله رب العزت دی دا اورول اوریدل پخپل دربار لا یزال کی قبول و منظور فرمائی. ذکر محترم ہو د یو عمل عند الله قبولیت ته که چرته مونږ او تاسو ډیر اعمال ډیر نوافل او د الله د طرف نه اعلان وشي چې پدې کې یوم ما تقبل نه دی، نو دا ډیره د نقصان د خسران اصل اعتبار خاتمه لده. او یو حدیث پاک کې راځي، حدیث د ته ویم کنه چاته خو بوای نه کنه دا نوجوان لګ لراني دوشه ډډه بنه واخه دا بهر مرګریم لګ دن راشه محترم اجدا خبره که څوکیدارې ته مکینولی دا نوجوانان به ډډه بالکل نه واخه که مشران ډډه وخینو خیر دی. دا وګوره مشران داسې خچاو او چوبن ناس دي او د نوجوانانو ملاګانې ماتې دي. نوجوانان به ډډه بالکل نه واخه. جزاکم الله خیر. حدیث پاک کې راځي محترمو، یو سړی با ډیر عمر د نیکه کارونه کړي کنه، حتی چې د او د جنت ترمنځ به یو لیش فاصله او داسې یو کار یو عمل به وکړي چې دیو په جهنم ته لاړ شي. څومره د نقصان خبره. یو سړی به ټول عمر د کفر د شرک د بيدینه د بی حیاي د الله د نافرمانه زندگی تیر کړی، د او د جهنم په میاس کې به یو لیش فاصله یو کار به وکړي او ډایرکټ به جنت ته لاړ شي. لکه یو حدیث کې راځي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته یو تن راغی، وی دا الله رسوله اول ایمان راوړم او که جهاد ته اول لړشم. نبی علیہ السلام ورته او فرمایل اول نو بیا جهاد ته لړشه. د کفر په حالت کې راغلی کلمه ویلا او سیده میدان جهاد ته لړو او جهاد وکړو او ډایرکټ شهید شو. صحابه کرام رااله وی اے دا الله رسوله اگر نو مسلم نو د لږ وخت مسلمان اگر راغی او اگر شهید شو. نبی علیہ السلام او فرمایل
عمل قلیلا و اجر کثیرا، اے لگ سات عمل اوکا، لگون تا عمل اوکا او بلا اجرونه او گٹل خوا. منزونه ندی کڑی، روجه ندی نیولی، اعتکافونه ندی کڑی، زکاتونه ندی ورکڑی، نور د دین اسلام والا کارونه ندی کڑی، خوراغی مسلمان شو، ڈائریکٹ شہید شو او ڈائریکٹ جنت تلاړو. پیغمبر او فرمایل عمل قلیلا و اجر کثیرا. چې مونږ او تاسو هر وخت الله ته پزاریو، د الله نه د استقامت سوال کو. نبی علیہ السلام امت ته دعاګانې ښودلې دي چې تاسو د الله نه سوال کوئ چې یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینکا، اے آغا ذاتا د زړونو اړولو را اړولو والا ذاتا، زما دا زړه په دین اسلام باندې کلک کی. قلوب ثبت قلبی علی دینکا ویا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتکا. نبی علیہ السلام یو پیرا معاذ رضی اللہ عنہ د لاس نونی ولو، زما نبی علیہ السلام تو یا معاذ زما تا سره مینه ده، زما تا سره محبت دی. هغه تو زمام د سره محبت دی. نو بیا ورته وی اے معاذ د فرض مند نرستو دا کلمات ګوري چې تفرین دی ښا، ہمیشہ دا پارا دا کلمات وایا. اگا کم کلمات اللہم اعنی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتکا. پدی کہ دا استقامت سوال دے. نو محترمو تاسو قرآن ووری دا زمون دے حفاظ ورونو قرآن وورولو، اللہ دی قبولیتم ورطا نصیب کی او الله دې په دې نیکو اعمالو مونږ او تاسو ته تر مرګ استقامت را نصیب کی چې دینه وونړو. بیا تاسو خوش قسمت محترم مولانا فضل غنی صاحب، الحمدللہ ثم الحمدللہ. داسې خلق چې ته په زرګاو کې یو دانه ملاویږي ښه، دلته محنت کوي. الحمدللہ ستاسو مسجد ور باندې آبادی، تراو کې د ختمونو اهتمام، اغه د پاره د حفاظ او انتظام، جامع مسجد کې مدرسه، د دې مدرسې اهتمام، اساتذه او د پاره ترتیب، دا د دې قربانې دي. علاقه ور باندې آباد ده. الله رب العزت دې په عمر کې برکت واچي او الله دې یوازې تاسو تنا پورا عالم اسلام ته خیر او دین ورسي. محترم تراو کې قرآن ختم شو، ټولو ته مبارک شه. خو آیا په تراو کې چې مونږ دا ختم وکړه نو بس ګینی کیسه ختم شوه؟ زمونږ ډیر مسلمانان هغه وی بس ختم مکړي نو کیسه ختمه ده. نه محترمو، قرآن کریم مو اوریدو، دی ماشوم بچی ویل دا الحمدنا والناس پورے قرآن دا تاسو ووریدو. نن به ترغی کور ته نزو، نن به ترغی پیشمنی نکو چې مونږ او تاسو د ځان سره دا احتساب نه کړي چې دا ټول قرآن می ووریدا، دی په ما کې څه انقلاب راوستا، دی په ما کې څه بدلون راوستو، سونه جرم بدل شا. قرآن خو بجون بدلی محترمو، قرآن د برکت کتابم دی، خو قرآن دا د انقلاب کتابم دی. دا قرآن کریم دا خود ثوابونو کتابم دی، خود دا زندگی بدلون کی کتابم دی. اللہ اکبر کبیرہ. بعضی مفسرین ذکر کئی، توجہ مشتکنا محترم خوب خو نه درغلی. بعضی مفسرین ذکر کئی یو قبیله وا، دا غي مشورو
د هغه مشر نومو اکثم بن سویفی. هغه ته دا خبر ورسېده چې دغه رنګې یو تن دی د نبوت دعوی کړې ده، سړی کافر دی، مشرک دی، خو یو انصاف پکې دی. وی زم په خپل معلومات کومه چې وی ګورم چې دا څنګه انسان دی، شکل یې څنګه دی، خبرې اترې څه کوي، دا انصاف پکې وخه. نن په مونږ کې دا انصاف نی. مونږ ته چې چا وویل چې یلکا سپي د نه غوږ اوړی دی، نو مونږ څه کوو؟ سپي پسې منډې وو. پرېږده سپي پسې منډې مه وه. مونږ ته چا وویل د فضل غني مولانا خوا ته مه ځې، د ده درس ته مه ځې، د ده جومات ته مه ځې، هلته واړه مه لېږې. هلکه ښه ده چې راته دې ووې، نه به لېږم نه به ځم. غلط سوچ. تا نه خو بیا هغه کافر هغه مشرک ښه و، هغه وی زه پته لګوم چې د ده پروګرام و منشور څه دی. هغه چې روان یې ده د دې قوم یو دوه کشران وو، هغې ورته وی صیبه ته مه ځه، ته خو زمونږ د قبیلې مشر یې، مونږ به لاړ شو. توجه مو شته که نه؟ هغه دوه نوجوانان لاړو، د نبی علیہ السلام سره ملاقات کو، پورا ډیټا حاصلې، پورا معلومات وکا. ته چې چا سره پاتې شوی نه، د چا کردار تا نی سټډي کړي، د چا سره تا ناسته ولاړه نی راغلی، د چا درسونو کې د ناسته نی کړي، تا ته د یو سړي پورا معلومات نه. په دې باره کې خوله مه کولاوه چې دې داسې داسې سبا به د قیامت پرس تپوس کیږي چې تا د یو سړي باره کې دا کوم خپل سوچ او عقیده جوړه کړې وه، په دې تا سره ثبوت څه دی، نو ته به څه جواب پیش کې؟ که ته وې ما ته پلانکي صاحب او پلانکي صاحب وې، په دې خلاصېده نشته. محترمو نوجوانان راله، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی ستاسو نوم، د والد صاحب نوم، نسب. پیغمبر وسره په دې نسبونو کې ډېر لا نړو. اخیری تپوس دا وکړه ستا پروګرام څه دی، ستا منشور څه دی، ته خلکو ته څه وې؟ د دې د راتلو نه مخکې وحی راغلی وه، د هغه وحی یو حصہ، یو آیت مبارکه، هغه ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولسته، غالبان د سورۃ النحل آیت نمبر 90. ان الله یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. دا یو آیت وته پیغمبر وی چې زما دا پروګرام دی. سونه قرآنی وته وی، الحمدلله والناس پوری وته وی، یو آیت وته وی. دی ورته وی جی دار تلک دوباره وایا، ځکه موږ نه مخکې کارګزاري اورېدلې کېږي. ورله مسلمانان نه دي، خو بیا هم دی چې واورېده وی دوباره راته ووایه. زه وتې کو راغله، مشر ورته وی څنګه کیسه وه؟ وی دا نوم دی، د پلار نوم یې دا دی، مخکې را سره په نسب کې په ډیټیل کې نه تلو، او مونږ ته تپوس وکړه د هغه د پروګرام باره کې. هغه راله دا آیت وی، دا یو آیت. اوس هغه عربو په دې آیت پوهیږي چې دې کې الله حکم کوي د عدل، د احسان، د ایتاء ذی القربى. الله په دې یو آیت کې حکم کوي د عدل. د څه حکم کوي؟ د شپږو خبرو تذکره ده پکې. د څو خبرو تذکره ده پکې؟ د شپږو خبرو تذکره ده پکې. نمبر 1 د عدل. نو دا عدل یو دون جامع لفظ دی کنا، چې عدل فی حقوق الله عدل. عدل حکم کوي الله، د الله په حقوقو کې به عدل کوي، د الله صفت ببل ته نور کوي. الله رب العزت سره به څوک شریک نه ولی، نه نبی، نه جن، نه ملک، نه مړی، نه ژوندی، څوک به هم د الله سره برابر نه ګرځو، شریک به نه ګرځو.
دا الله د صفاتونو نه یو صفت به هم د الله نه علاوه بل چاته جواب رانغی دا الله د صفاتونو نه یو صفت هم دیتا وی عدل فی حقوق اللہ ان اللہ یأمر بالعدل تا سر احدد تبا عدل کے تبا ٹانگر نکی لکا دارنگستا اولاد دے تبا اولاد کے عدل کے چی دا زوی ایسا رسی لور تبا مرخور کے دانا چی لور محرومے تا سر دا پلار جیداد پاتے دے نستا خوین دی ندی ولی داستا دا پلار اولاد نو دل تبم تا عدل کے دا یو عدل راوال دا ختمی گی نخا ان اللہ یأمر بالعدل دویم خبر والاحسان نو احسان اللہ اکبر کبیرہ اے محترم مسلمانانو یو احسان دا مور پلار سر احسان و بالوالدین احسانا و احسنو آم خلق سر احسان زناور سر احسان کچر تساروی علالوی داغ سر احسان یو احسان دا دے نبی علیہ السلام فرمائی چت زندگی تیرے چت دا اللہ بندگی کے پدا سے حال کی چت اللہ وینے کدا سوچ دے نہ برابری گی فإنہو یراک نو اللہ تجھے دیکھ رہا ہے دا احسان دی صفت احسان اللہ تا وینی اللہ ما وینی پلار روان یو نو اللہ مو اللہ مو وینی قرآن بیانو قرآن وایو دق اللہ کتاب تناسیو نو اللہ مو زدکانداری ما گاک را تراغی گاک نپوئیگی تا تا نفس و شیطان ویا دے سٹ کی ہوا خطاوان والا ورکا خپیسی تی اگٹا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے اللہ تا وینی دا احسان دی اللہ رب العزت تا وینی دا صفت احسان دی خواہ دا رنگ مانز تراغ للی پا مانز ادری دی از ایک ماو تا تا زما پلار زما رور زما استاز ناستی دلتا نو چه ماو تا یو دو رکاتا کو سنگا کو زر کو اے محترم چه ماو تا تا یو مشر ناستی دیزے کی او مونگ دغه یو دو رکاتا موس کو نو سنگے کو دیر کلی اللہ سٹم بابا کی کوکوے الحمدللہ رب العالمین سکراتا گوری بیا پکلار سر رکو کہ دغا وقت کی پمون کی صفت احسان چی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ را تگوری زدا مسکوما زما اللہ ما تگوری نو دا مزبسن گیا سخوان بنکی بیا زمون پا اعمالو کی صفت احسان نشتا اے محترم مسلمانانو کہ یو نوجوان دی یا ار یو تنچ دی دا گناہ مقوط پلاس رالا دا دریو کالو ماشوم بچی را مند کی دا گناہ تا ڈڑے لگی دی گناہ کی دا وڑو کی پا مخ کی دا پلار پا مخ کی گناہ کئی دا زوی پا مخ کی گناہ کئی اللہ اکبر کبیرہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے او ز گناہ کو ما کله چې دا بنده گناہ کوي کنا دی یو دروازه بند کی بل دروازه بند کی بل دروازه بند کی وی الله وتوی بندا ته د خلکو نه شرمې دی چې نو ار دروازه دی بند کا خو ما طرف ته دروازه خو دی بند نه کا زمانه حیا نه درتلا او صفت احسان چراغی اے محترم مسلمانانو د گناہ جذبہ ختمہ دغلا جذبہ ختمہ د دوکی دڑاکی د ملاوٹ جذبہ ختمہ معاشرہ سمئی کنا ان اللہ یامر بالعدل یو د عدل خبر شوا دویما د احسان خبره صد معاشری گزارو شو سره کنا عدل تا سره لاس کی حکومت دی نو عدل نو کرپشن بنی ظلم بنی پبلک سره با زیاتی نہیں پتا ستا دا عوامو کم حقوق دی اغبا ورکے دا عدل دی دا نچے غٹا و نریبا پکی کے ان اللہ یامر بالعدل احسان دریم خبرہ
و ایتاء ذی القربا الله حکم کوي رشتہ دارو ته داغي حقونه ورکا دا رشتہ دار حق زاده تا سره رشتہ دار رشتہ داری نه پالي تبه وسره پالي سبکو تا سره خپل ولی نه پالي تبه وسره پالي دا رشتہ داری پال الله اوس تستا رور ستا تر تا کر د روغ رنزور خبر ترازی تم ور کرزی دا رشتہ داری پالل ندی دا مکافات دی دا ټټ پار ټټ دی دا عدل بدل غم خادی دی اے محترمو ستا بچی بیمار شو ستا رور ستا خور ستا د بچی تپوس ترا نلو ستار وار خورئی بیمار شو تی تپوس تلړي دا خپل ولی پالل دی دی باندې مسوک سو عمل کو اسی لاس موچته وي دا کار ډیر ګران دی ګوري اختر را روان دی ما او تا سره کم رور خور د ترزوی تربورو ما او تا سره اوسه پورې غم خادي نه کولا نن د اختر نه مخ کې او پخپل ورزو چې بای ټیک دا زستا مشرم تمه کشری خو مسله می ووریدا نور عالم خپل ولی پالم کار ګران دی خو یو حدیث را یاد شو الله نبی علیہ السلام فرمایي کم یو تن چې دا غواړي چې د په عمر کې برکت د په رزق کې برکت فلیصل رحمه خپل ولی دی او پالي ښا معاشره د جوړه کړي د عدل حکومت نے شروع کا داغه توحید نے شروع کا احسان راغي رشتہ داري خپل ولی برابر شو کنه ولک کار پکې لا پاتې ان الله یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینهى عن الفحشاء الله د فحشانا د بی حیايونه منع کوي چې معاشره کې د ګوري بی حیايي نه د الله نه خوخي بی حیايي بیا یو وسیع سیز دیخه الکان جنکه یو زی ناشته ک کالج کی ک په یونیورسيټي کی دا ناروایی دا بی حیايي دا خبره مو خیال ترانه را ک الکان جنکه په آفس کې یو زی کار کوي دا بی حیايي دا ک تعالی لکونه روپے وروړي او کار د بی حیايي دی ستا کور کې به برکت نه یو وینها عن الفحشاء زنانه کولو مخروانی دي زنانه د پردو نارینو سره سوداګانې کی کاکا دا پدینه دا پدیرا کو دا پسورا کې او بازارونه ډک دي او دا د یورپ نه دا خزي ناراضي دا زماوستا لونه خويندې دي ښا کنه دا بل ځای نه راغلي تاسو خدا سے غلی پاتې شو یار څنګه دا زماوستا لونه خويندې دي کنه دي محترمو ماو تا په خپړی ور پر يهودي چې مونږه متنګ به هم پیسې والے او ګرځه په خپل بازارونو را چلول کوي الله اکبر وینها عن الفحشاء د بازارونو نه د دفترونو نه د تعلیمي ادارونو د بی حیايي ختمه کا یو امن راغی زنا ختم شوا د یو بل عزت غستل ختم شوا لکا فحشاء ختم شوا والمنکر الله د هر قسمه منکراتنا د نارواو نه منع کوي والبغي بچا د زیاتینم الله منع کوي نو آیت کې څو خبرې شوي حاجی آیت کې شپږ خبرې شوي په دې وجه دا یو داسې آیت دی امام انقلاب مولانا عبید الله سیندی رحمت الله علیه وی چې د تمام عالم د اصلاح د پاره په دې یو آیات کې چې نکاتی ایجنډا را چې څوک په پاکستان کې نه په هندستان کې نه په تمام دنیا کې چې د چا منشور د امن وی نو داغي د پاره دا یو آیت کافی دی د تمام دنیا د پاره پاکستان کې خودی کې په دې دوه خبرونو ټیک کیږي مړه خو معلومه دا شوا چې دا کم خلک بر سر اقتدار تبقیدی داغي په ملک د امن سره سوچ نشتا داغي د خپل پیسې سره د خپل پروتوکول سره د خپل خزانو سره د خپل کارخانو سره اغي سره کار دی ملک سره سکار نشتا که ملک سماولې په قران کې ډېری نسخې د ملک د سماولو د پارشتا خبره مسکول جواب راکې شاوس څنګه ټیک وي خبره کما کیدا ذهن نو د روجي دماغي کنه
اس تراوی مون ډیر شی وکي نو بس دماغونه خبره ګډه وډه شي خبره مسکولا هغه دوه نوجوانان چې راله خپل مشر ته کارګزاري بیانوله وته وی چې مونږ د منشور تپوسو کا نو دا آیت راته وی کنه هغه عربو اوس مونږ خو د دې لګ لګ وضاحت وکړه د دې وضاحت ساره پورې ختميږي نه محترم هغه عربو هغه په پویدا چې لکه دا څنګه آیت دی پدې کې اوامر پدې کې نواهی پدې کې حقوق الله پدې کې حقوق العباد معاشره سمیده ملک سمیده خاندان راغونډېده اتفاق اتحاد بے حیايي ختمېده دا خو د انسان کلام نشي کېدی دا خو حقیقت داري چې دا وحی ده خپل غونډه قبیله قوم راجمع ک چې زه خو زما او زه ایمان راوړم نو کما سره سوګزه خو راځي او که څوک نه راځي زما سره غم خادي در پاتې هغه غونډه قبیله موږ د سره زو ټوله قبیله رااله پیغمبر تکیناست او ټولو اقرار وکړه ټولو دا اعتراف وکړه چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله د دې یو آیت پاوریدو ټوله قبیله مسلمانه شو دلته مونږ ټول قران واوریدو څه تبدیلی رااله زړه نخيري پاک شو زړه وینځلی شو قران سره الته کافران دا قران مسلمانان کوي یو آیت غونډه قبیله مسلمانان کوي او زما استاد زړه نخيري نوزي زما استاد پړه کې حسد کینا طرفګنی بغض ضرور عزت رانه نه برداشت کیږي نو محترم مسلمانانو تاسو تماوی زوبه تراغی نه د جمعات نه چې دن د خپل پاک کو چې د قران اثر را باندې ښکار شي فهمو ده کنه محترم او بیا د روزي میاشم ده د روزدار لوی مقام هم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د روزدار دون لوی مقام دی درې خلینه چې دا وګمره وزي کنه دا الله ته د مشک او عنبر او سیوا محبوبه ده د روزدار دون لوی مقام دی نو محترم مسلمانانو چې دا باقی سو رضی پاتې دي چې پدې کې مونږه الله رب العزت ته رجوع کو توبه وباسو استغفار کو خپل رب سره روغ کو لمه غواړي چې ډېری خبرې وکم خو تاسو ته به اندازه لګي دا आवाज روزي نه لکه زمونږه سار او بجې درس شروع شي نن یوینی می بجې پورې درس سار او بجو نه یوینی می پورې دا سینه مکمل یو غ بیټری لو شي کنه او یو ډاون شي یو بیخي شټ ډاون شي نو دا بیټری بالکل شټ ډاون شوی دا البته تاسو له بدا دعوت درکم زموږ به د شروع پر اس ختمي کله نو زه دلته ډېرې پیرې راغلم دلته نو مخکې دوه درې مرګري راتله اوس هغه هم ستړي شوي نه راځي نو تاسو ټولو ملګرو ته دعوت دی د شروع پر سار 8 بجې مونږ د سار نه ختم ودرولې تاسو ماسوتان ودرولې وکنه مونږ خپل ختم د سار نه ودرولې ترجمه ختم دا غي ختم با چې تاسو خپل ختم نه پاغرز خدیخه د شروع پر از باندې سحر اتو نواري تر د نهنی ملس پورې با التزم د ختم دعا کیږي نو تاسو بزین وی کله به تاسو راځي نو کله به مونږ راځو او دې سره بس کیږي پر اتلو راتلو سره جزاکم الله پدې الله دې موږ ته پدې لګو خبرو د عمل کولو توفیق را نصیب کی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین